رحمانو ترتیباً 55 دے پستو سورة القمر نا او نزولاً دا سورت ونوی دے پستو سورة الرعد نا نازل شوئے دے. ربط او تعلقی دمخ کی سورت سردا دے. ہاں سورہ قمر کیویل انا کل شیئن خلقناہ بقدر، ار یو شے میں اللہ وی پاندازہ پیدا کر دے. رحمان کیوی انا المبارک پی کل شیئن، ز برکت والا یم پر یوشی کی برکت چوما. یا مخ کی تخویب و بشارت و مختصر استلت تفصیل لے. یا مخ کی الت دنیا عذاب و استلت داخرت عذاب دے آغا ذکر کئی. داود صورت داشپگم ایساوا قمر رحمان واقعا دری صورتونو پکی او دی ټولو کی دا مسئلہ دا چې د خیر او برکت مالک یو اللہ دے، په هر څه کې خیرونه او برکتونه یو الله اچي. نه پې د شرک په برکات او 78 نمبر آیات کی دا مسئلہ ذکر کئی. 28 آیم کی ہدارنگی صورت کے لفظ دا فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 پیرے راوڑی یو دیرش پیرے. دا دی صورت امتیاز ہم دے. کلمات پا صورت کے 351 دیو حروف پکی 1636 دی. حاصل دا صورت آغدا دے چی صورت کی دری رکوگانی. پاولنی رکو کے عقلی دلائل دے و نعم جلیل دی، یعنی دا اللہ رب العالمین بہترین نعمتون دی. دویم رکو کی بیا چکم دینو تفصیلی تخویف دے، تفصیلی تخویف. او دریم رکو کی تفصیلی بشارت دے او د جنتیان ودلی و اختتام د صورت بالتوحید په دعوه د صورت باندې چې تبارک اسم ربک. حدیث کی فضیلت راضی نبی علیہ السلام وی د اریو سیز د پارا ناوی د قرآن کریم ناوی سورۃ الرحمن دی. یعنی مطلب دا دے چې د اریو سیز یو خایسی خایس اوسو د قرآن کریم خایس چې دی نو هغه سورۃ الرحمن دی. هاو د دې وجنا دا خوندور غوندې هم دی. نو الرحمن الرحمن یادا دا چې دلته کې دا خبر دی د پاره د مبتدا من هو الرحمن، دا غزاد دے مہربان. هو الرحمن دا غزاد دے مہربان. کم ذات دا غمخ کی چی تیر شو چی ملیک مقتدر دے. پی مقعد صدق ملیک مقتدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن نگورا هو الرحمن دا غزاد دے مہربان بادشاہ. یاد ویم مطلب دا دے الرحمن الرحمن یبارک لکم، مہربان بادشاہ چی دے برکتون باچی استاسو دا پارا. آغا ذات دے الرحمن یو درجن عقلی دلائل علم القرآن. یو مانا دادا چی تعلیم ورکڑے دا قرآن کریم. علم القرآن قرآن دمر عظیم کتاب دے چی الہ العالمین پخپل باندے سور کڑے دے، تعلیم ورکڑے دے. علم القرآن. دویم مانا دادا علم القرآن نبہ القرآن. آغا ذات دے چی خبرداری ورکڑے دے دا قرآن کریم.
درې مطلب زجاج او امام قرطبي ذکر کوي ويعلم القرآن من سهل القرآن سهله لأن يذكر ويقرأ. نو مخکې صورت کې ذکر شو چې الله وی ما آسان کړی دی، نو دلته مو يعلم القرآن آسان کړی دی. قرآن ولې د څه دپاره؟ د دې دپاره آسان کړی دی چې د دې نه نصیحت واخیستلی شي او ولوستلی شي. علم القرآن. دویم دلیل خلق الانسان، پیدا کړی دی انسان. رحمان نو خودلی دی قرآن، نو پیدا کړی دی انسان. اوس ګوره خلق الانسان پیدا کړی دی انسان. اول انسان پیدا شي نو رستو تی بیا عالم او طالب جوړیږي. نو څنګه دلته وایي چې دلته لاول علم د قرآن دی او بیا چې کم دی نو پیدایش د انسان دی؟ یو جواب دا دی چې ګوره قرآن کریم یاد کا، ستا د پیدایش مقصد د الله کلام ویل، ته پیدا کړی الله د دې دپاره یې. یاد دویم اهتمام ته اشاره ده چې دومره اهم کتاب دی چې د پیدایش نه مخکې پکار دی چې تی زده کې. خلق الانسان پیدا کړی دی انسان، علمه البیان. دریم دلیل نو ښودلې ده د تا طریقه د بیان، د وضاحت طریقې مو ته ښودلې ده. یا دا د علمه البیان ښودلې ده د تا طریقه د فایدې او استفادې. فایده بل ورکول، فایده استفاده من د بل نه فایده حاصلول. دا طریقه ورته الله رب العالمین ښودلې ده. ګوره تا ته د فایدې چاله پیدا ورکولو او د چا نه پیدا غستله، هغه طریقه هغې ورته ښودلې ده. شمس والقمر بحسبان، نور او سپوږمۍ دی په اندازه روان. حسبان معنی په حساب باندې روان، په اندازه باندې روان. والنجم والشجر یسجدان، یو معنی دا ده چې ستوري او ونې چې دي یسجدان تابعداري کوي د الله. سجدې نه مراد تابعداري ده، یا د هغې چې څنګه سجده ده نو هغه کوي، بس د هغې چې کومه سجده ده، یو خو زمونږ سجده ده، یو د هغې ده که نه. یا دا ده د نجم نه مراد واړه بوټي ګیاګانې، والشجر او غټې ونې یسجدان تابعداري دي د الله. هر گیاهی که در زمین رویدا وحده لا شریک له گویدا. هر گیا چې په مخ د ځمکه باندې راټوکېږي هغه د الله د وحدانیت چغه لګوي چې الله وحده لا شریک دی. نو والنجم والشجر یسجدان. والسماء څلورم دلیل اسمان چې دی رفعها پورته کړی دی، ووضع المیزان او ایښودې د تله. یو معنی دا ده د تلې نه مراد شرعي تله ده چې هغه قرآن کریم دی. سوره شورا کې ذکر شوي که نه چې الله رب العالمین دې ته تله ویلې وه. الله الذي انزل الکتاب والمیزان، الله هغه ذات دی چې رالیږلی ده، رالیږلی ده څه شی؟ هغه چې کم دی نو کتاب را لګلی دی، او هغه کتاب چې کم دی نو هغه میزان دی. 18 نمبر آیات سوره شورا کې ذکر شوی چې الله هغه ذات دی چې را لګلی دی چې کم دی نو څه شی؟ 17 نمبر آیات سوره شورا کې ذکر شو چې الہ العالمین دا تل را لګلی دا، نو په دې باندې تللو کا. یا دا دا چې د تلې نه مراد دغه تله ده کم باندې چې خلق تلل کوي نو د خلقو حقونه ورکوي که نه. نو مطلب دا دی والمیزان، دغه تله الله پیدا کړې ده د دې دپاره چې د خلقو حقونه پې ادا کړي. هسې نه چې حق پې وایي د خلقو. کله کله ناف تول کې خلق کمی کوي که نه، نو ته خو د خلقو حق وې. نه تله الله د دې دپاره را لېږلې ده، دا ناف الله د دې دپاره را لېږلی دی چې ته د خلقو حق پوره ورکړي.
یا دا ده چې دریم میزان نه مراد تله د عقل نه، الله تعالی عقل درکړی دی، سوچ او فکر یې درکړی دی، نو خیر دی لږ فکر او سوچ هم کوه ښه. یا څلورمه معنا د میزان نه مراد عدل دی، انصاف دی، ځکه په تله باندې عدل کیږي، نو الله ایښودی دی انصاف. الله تطغوا دا چې سرکشي مه کوئ فی المیزان په تله کې، واقیموا الوزن او قائم کئی تو لرا بالقسط په انصاف باندې، ولا تخسروا الميزان او کمه مکوي پتول کی، والارض وضعها پینزم دلیل زمکه غړول دال الانام د پاره د مخلوق، فيها فاکهه پدې کې میوه دي، والنخل قجور دي ذات الاکمام چې خاوندان د غونچو دي، والحب ذو العصف والريحان شپږم دلیل، والحب دانی ذو العصف چې خاوندانی د بوسو دي، د بوسو والا دي، والریحان او د رزق والا دي. یا دا مطلب دی چې ګوره دانه چې دا دی کې بوسم راځي او بل دا دی خوشبویم پکې راځي. یا ریحان نه مراد رزق دی، یا د ریحان نه مراد هغه چې کوم دی نو کشماله دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت حسن او حضرت حسین زما په دنیا کې کشمالی دي، د کشمالی خو دغه بوی چې دی نو قدرتی خوږي کنه، نو د دوی نه مو خپل بوی راځي ماته ښه. فبأي آلاء ربکما تکذبان دومره نعمتونه الله کړي دي، نو کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو او پیریانو. دوه ډلو کم نعمت دروژن ګڼئ، تاسو کم نعمت ته دروژن وایه. د دې وجنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صورت لوستلو صحابه کرامو ته، نو نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایله صحابو ستاسو نه خو پیریان خو چې هغې ماله جواب راکو چې لا بشیء من نعمک ربنا لا نکذبو فلک الحمد، یو شیم د نعمتونو ستا اے رب زمنگا داغی تکذیب منگ نکو تالر صفتون دی. ناغی خمانا دا جواب راکو چه منگستان نعمتون دروجن نگنو او تالر صفتون دی. وم دلیل خلق الانسان من صلصال پیدا کړی د انسان د وچ خاورینا کل په خار پشان د ټیکری او پشان د کودنی، موږ ورته کودنی وایو او څوک ورته ټیکری وای. داغینه الله د انسان پیدا کړی دی. وخلق الانسان وخلق الجان اتم دلیل او پیدا کړی دی جان بابا من مارج من نار د لمبی د اورنا، پیری د اورنا پیدا کړی دی، دا اتم دلیل شو. نو فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو او پیریانو. نهم دلیل رب المشرقین و رب المغربین، رب د مشرقونو دی او رب د مغربونو دی. دلته مشرقین مغربین ذکر کړه تسنیه، او سوره صافات کې جمع ذکر کړه و رب المشارق والمغارب، او سوره مزمل کې آیت نمبر 9 کې مفرد ذکر کړه و رب المشرق ذکر بکی چې رب المشرق والمغرب. وجه صدا جواب دا دی چې مشرقین او مغربین په اعتبار د څه باندې دي؟ د اوړي او جمی، ځکه اوړي کې د یو طرف نه راخیږي او بل طرف کې ډوبېږي، او د جمی دا به جدای. او مشارق او مغارب چې جمع ذکر کړي دا، نو دا د په اعتبار د اره ورځې باندې، ځکه روزانه د جدا ځای نه نور راخیږي او په جدا ځای باندې ډوبېږي. او کمزه کې چې مفرد ذکر کړي نو په اعتبار د کت او بره باندې، بس د کت نه راخیږي او بره ډوبېږي. فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو. مرج البحرین لسم دلیل روان کړي دي دوه دریابونه، یلتقیان چې میلاویدونکي دي یو بل سره، یلتقیان یو بل سره سکیږي هغه چې کم دینو میلاویږي. یا مراد د دینا بعض علماء بحر پارس او بحر روم دی،
او دا دواړه بیا راجمع دي په بحر محیط باندې. یا د دې نه مراد د اسمان او د ځمکې دریابونه دي چې د یو بل سره میلاو شي. ګور هلته نه باران وشي نو دلته کته د دې اوبو سره څه شي میلاو شي. دریم قول لارې چې نه، اصل کې بار بار تیر شوې ده دا خبره چې د دې نه مراد هغه مالګیجن او خوږ دریاب دی چې یو طرف ته مالګیجن دی او بل طرف ته خوږ دی او دواړه یو بل سره، یو طرف ته خړ دی او بل طرف ته صفا اوبه دي. بینهما برزخون، په مابین د دې دواړو کې پرده ده. لا یبغیان، چې ظلم نه کوي په یو بل باندې، بغاوت او زیاتې نه کوي په یو بل باندې. فبأي آلاء ربکما تکذبان، کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو. یخرج منهما اللؤلؤ، راوځي د دې د ګډوډوالي نه اللؤلؤ غټې ملغلرې والمرجان او وړې ملغلرې. یعنې دا دواړه چې کله ګډوډ شي دا مالګجن او دا خوږ دریاب، دا اوبه چې یو بل سره میلاو شي نو د دې نه به ملغلرې پیدا کیږي. نو سوال پیدا شي سیبا ارستو دی چې دا کشته خو د رسول الله په زمانه کې نه وي، ځکه دا بل دلیل دی. جواب دا دی چې دا به طور معجزه دي. الله پیغمبر خدا ته به طور معجزه کوي چې دا سيزونه به مرضی. فبأي آلاء ربکما تکذبان، کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو. ولو الجوار المنشآت، او د الله د پاره الجوار المنشآت وا کشته د دانګې دانګې، یا د انسان د پاره کشته د دانګې دانګې. پل بحر کل عالم، په دریاب کې پشان د غرونو د سرونو دومره غټي غټي دنګ جازونه دي. لوی بلا رواني، لوی کله په دریاب کې رواني. نو دا چا پیدا کړی دی؟ ګوره دا یو لسم دلیل شه. فبأي آلاء ربکما تکذبان، کم یو د نعمتونو د رب نه دروژن ګڼئ. کل من علیها فان، ټول هغه څوک علیها چې په دې مخ د ځمکه باندې دي نو پانی نه هغه ختمېدونکي دي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، او پاتې به ذات د رب ستا چې خاوند د لوی دی والاکرام او د عزت دی. نو سوال راغی چې خبره د نعمتونو روانه ده او مرګ په کې ذکر کا، نو مرګ حسن نعمت نه دی. مرګ حسن نعمت نه دی ځکه دا خو تریخ سیز دی کنه. جواب دا دی چې ګورا یا خدا دا چې دا د مرګ نه علاوه دغه نعمتونو ته رسیدې نشي. د دې د پاره لار چې کوم الله جوړ کړل هغه څه دی؟ هغه مرګ دی. مړ کېږي باندې بیا به دغه لارې ته هغه ځای ته بزان نسي. نو ځکه ذکر کا یا دا چې اصل کې دې کې تا ته اشاره وکړه چې ګوره د الله رب العالمین سره تعلق سکا جوړ کا. دام د الله نعمت دی چې الله ته د مخ کې نه خبرداري درک چې سم شګور څه شا سم شا. نو ځکه وایي چې دا فان او د دې وجه نه بعض علما دا وایي چې نه، چې دا فنا چې دا نو دا سبب دی د بقای ابدی. نو فان ختمیدون کی دی، نو نعمت شو چې دا مختصره غوندې زندگی ده، دا ختمیدون کی ده او دا سبب دی د هغه همیشه زندگی دی پاره. نو د دې وجه نه په نعمتونو کې ذکر کا. او یاد دا چې دې کې بقا د الله رااله او بقاء الرب نعمت عظیمه، د الله بقا دا لوی نعمت دی. حدیث کې راځي لولا الله مهتدینا، صحابه ویل په خندق کې وې که الله نه وې نو موږ به په سمه لار نو. ولا تصدقنا ولا صلینا، موږ به صدقې نه کولې، موږ به منځونه نه کوله. او بیا فانزلا سکینه علینا، موږ باندې آرام راولېږه. وثبت الاقدام الا قینا، غزوه احزاب او خندق کې ویل. فبأي آلاء ربکما تکذبان، کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو. یسأله من فی السماوات، دولسم یسأله سوال کوي د الله نه هغه څوک چې بر دی او کته دی. کل یوم هر ورځ هو دا الله پیشان په یو کار کې د کارونو نه
په یو صفت کې د صفاتونو نه یادا د چې یسأله سوال کوي د الله نه یا محتاج دی الله ته اسمانونو او زمکو والا د دې وجه نه قتاده رحمه الله وی د الله کارونه سي د الله کار څه دی کل یوم هو فی شان صفت هغه فرمایي چې قال قتاده معناه یحیی حیا و یمیت میتا څوک جام دی کوي دا د الله کار دی ان پیدا کوي او څوک مړ کوي و یربی صغیرا د ماشومان تربیت کوي و یفک اسیرا قیدیان آزادی و یشفی سقیما د بیمارانو علاج کوي و هو منتهی حاجات العالمین د مخلوق بجدغه حاجتونه دي نو دارنګي سراج المنیر ذکر کوي وی بدی آیات کی اشاره ده خبره ته چې په کل یوم الی العبد بر جدید فارا اورس کې د بنده سره د الله د طرف نه نوې نیکی ده الله اوس نوې نیکی کوي نوې سيزونه غور کوي نو هو په شأن امام مجاهد وایي چې د الله کار څه دی هغه دا دی چې چاله ذلت ورکي چاله عزت ورکي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو ابن ماجه کی روایت دی د دې باره کې چې کل یوم هو فی شأن د دې څه مطلب دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یغفر ذنبا ويرفع کربا هغه ذات دی چې دې ګناهونه معاف کوي غمونه لری کوي ويرفع اقواما ويذو اخرين څوک کته کوي او څوک برکې نو دا د الله وی کارونه دي فبأي آلاء ربكما تكذبان کم یو د نعمتونو در رب تاسو نه تاسو دروژن غنئ اے دوه ډلو انسانانو پیریانو سنفرغ لكم ايها الثقلان اوس د دې جنت تخویف ته ویره ده زردا چې حساب وکتا سره ایو سقلان اے دو درنو ډلو سنفرغ معنا امام بخاری معنا کوي ابن کثیر دارنګي ابو عبیده چې سنو حاسبکم زردا چې تاسو سره به حساب وکړو سره چې الله فارغ بشو الله حساب به سره وکړو ایو سقلان اے دو درنو ډلو نو درنی او تولی ویل وې دا ځکه چې دا لسقلها بالذنوب دا دوانه په ګناونو باندې درانه دي پیریان او انسانان یادا دا چې په دې باندې زمکه درانه ده درې مطلب دا دی چې ثقل په معنا د مکلف سره دي چې دا مکلفین دي یعنی د الله د طرف نه دوی ته د امر او نهي حکم ده فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن وټولګي د پیریانو انسانانو ان استطاعتم کچرستاسو طاقت ان تنفذوا من اقطار السماوات چې وځي د اطراف د اسمانونو او د زمکې نه نو پان پوزو نو وځي که طاقت می زه وځي کنه زما د خدای توب نه دا هدي ته وی تعلق بالمحال چې زما د باچای نه هوتل نشي زما د زمکې او د اسمان نه وتل نشي والله وی که طاقت دی چې زه وځه تکړه شم لا تنفذونا تاسو نشي وتلې الا بسلطان مگر په غلبه باندې او غلبه خو تاسو سره شته دي چې په ما به غالب شي په ما به زور ورشي فبأي آلاء ربكما تكذبان کم یو د نعمتونو درف تاسو نه دروژن غني ود وډل انسانانو پیریان يرسل علیکم شواظ من نار را لګل شي پتا سو باندې شواظ خالص لمبا من نار اندورنا ونحاس نولوګه پلا تنتصران نو تاسو با د یو بل سره امداد نشي کولای یا تاسو سره به امداد نکیږي بیا د الله د طرفنا فبأي آلاء ربكما تكذبان کم یو د نعمتونو د رب تاسو نه دروژن غنئ نو ګوره مخکې دا د جهنم خبره ده کنه نو دا نعمت ته ولې جهنم دا خو عذاب دی جواب دا دی چې مخکې الله خبرداري درک چې ګوره اخو بیا عذابونه دي پایدان شقت السماء کله چې وشلېږي اسمان پکانه دوړدتن نو شی بدا تک سورو کا دهان پشان د سرمنی یا شی بدا گلاب رنگي کد دهان پشان د سرمنی یا پشان د دوهن تیلو ته وي پشان د تیلو به ولي شي بس ختم مشي او بهيږي
فبأي آلاء ربكما تكذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو په یومئذ په دغه ورځ باندې لا یسألو تپوس به نشي کېدلی عن ذنبه په باره د ګناه د کې د انسان او د پیرینا د پاره د معرفت صحیح ده که نه ځکه الله ته خو در چا د ګناه څه ده پته ده نو د پیژانګلو د پاره به تپوس نه کېږي او کوم ځای کې چې تپوس دی چې تپوس به کېږي نو هلته د پاره د زجر دی لکه کله کله یو سړی په کار باندې ته ویني چې دا کار خو ده وکړه او ته یې راوغواړې دا تا وکړه نو دا د څه دپاره وي د زورنې دپاره چې خدای دې غر که دا کار خو تاله نه و پکار دا کوم کار چې تا وکړه فبأي آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون پیژاندلی بشي مجرمان بسیماهم په خپلو علاماتو باندې آل عمران کې تیر شو چې د بعضې مخونه به سپینې او بعضې به توري دارنګې سوره اسراء 97 کې هم تیر شوي وو فیؤخذ بالنواصی نو نیولی به شي دی د تندي نه والاقدام او د خپو نه دې ته ډنګه ډولۍ وایي نو دغسې به یې ورولي ښه خبره پوه شوې نواسی د تندي نه نو تندي د ویښتو نه چې سړی ګیر کړي نو بیا ړقه نه شي والی او دارنګې د خپو نه فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب نه دروژن ګڼئ و دوه ډلو انسانانو پیریانو هادي جهنم التي دا هغه جهنم دی یکذب بها المجرمون چې دروژن ګڼه دې لره مجرمانو یطوفون بینها چورلی به په منځ د دې دوزخ کې و بین حمیم آن او په مابین د هغه اوبو ګرمو کې آنین چې هغه به ډېرې ګرمي یا آنین چې جوشیږي به آنین چې خوټ کېدلې به وي داسې اوبه به وي یا دا د بعضې و چې آن دا په جهنم کې یو کنده ده او په دې کې به د اور والا هغه وینې سوې راجمع کېږي نو په دې کې به ډوبېږي ابن عباس صاحب وایي چې امام قرطبي د هغه قول ذکر کوي چې نه د دې نه مراد خوټ کېدلې اوبه دي فبأي آلاء ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان اوس د دې ځای نه بشارت ذکر کوي اته بشارتونه د یو قسم جنتیانو دپاره او اته قسم بشارتونه د بل قسم یعنی یو د خواصو جنت دی او یو د عوامو دی دا اول د خواصو دی او رستو بیا څه دی ومن دونهما جنتان څوک دی عوام دی هغه ذکر کوي ولمن خاف مقام ربه او د هغه چا دپاره چې یریږي د پیشۍ د رب نه جنتان دوه باغونه دي نو دوه خونه دي دې ته وایي تسنیه دپاره د څه د تکثیر او د تکرار ځکه چې رستو پې د آیات قرینه ده چې قسمه قسم څه دي هغه چې کم دی نو جنتونه او یا دا جنتان یې ځکه راړه چې دا د وجې د موافقت د سنه د رؤوس الآیات نه چې آیتونه د یو بل سره بیا نه برابرېدل نو سمې ورسره جوړو نو د دې وجې نه جنتان راړه یا دا ده چې مخاطبین دوه دي انسانان او پیریان نو ځکه جنتان راړه یا دا ده چې جنتونو دپاره دوه اعتبار دي یو هغه سړی به جنت ته ځي چې د ده عقیده روغی پوهېږي او دویم دا دی چې عمل یې څه هغه روغي ټیک شو یا دا یو به د وجې د تابعدارۍ نه ورکوي او دا بل به د وجې د احسان نه دا پسې زیاتی غوندې انعام به وي د الله د طرفه نه صحیح ده که نه یا وایي چې دا یو جنت به د چا د جنتیانو دپاره بل به د هغې د خادمانو دپاره داسې نور اقوال هم پکې دي فبأي آلاء ربکما تکذبان دویم نعمت او دویم بشارت ذواتا افنان چې خاوندان به د څانګو ګورو ګورو یعنی هغه ونه ګوره چې نو هغه ډېر خوند کوي پوه شوې که نه چې ونه بربنډه غوندي نو هغه څه بده ښکاري اوس لکه د دې نه څه ورځې مخکې دا ونې داسې بدې غوندې ښکارېدې که نه اوس یې پاڼې شروع کړې نو هر څه شنه شنه شو مزېدار شو خوندور ښکاري فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب نه دروژن ګڼئ هلته خو به پاڼې ماڼې نه غورځئ ښه او د میوو به هم ټیم نه وي چې که نه اوس د سیزن دی او بیا یې ټیم نشته دی پوه شوې داسې به نه وي بلکې هغه به ټول عمر پروګرام وي فیهما عینانې په دې کې به چینی تجریان نو همیشه روان
صحیح را دا دریم نعمت شو چې داسې چینې به چې وچیږي به نه. دنیا کې خو کله کله سوکړه راشي نو چینې څه شي وچې شي خو هغه به وچیږي نه. فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب نه تاسو دروغجن ګڼئ. فیهما من کل فاکهة زوجان څلورم په دې کې به د هرې میوې نه زوجان جوړه جوړئ یا ګڼ قسمونه به دلته هم تسنیه د پاره د تکرار والا تکثیر. فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو د رب ستاسو نه دروغجن ګڼئ. و دوه ډلو پیریانو انسانانو متکئین علی فرشین تکیا لګون کې به په تختونو باندې تختونه به په بسترو باندې متکینا تکیا لګون کې به علی فرشین په بسترو باندې بتائنها چې استر دا غیبا من استبرق د سنې د پیړو رخمونی هوی دای سره باطن طرف اغا ابدای کنه. ابن مسعود سے نو ظاهر به لسی چبل د سنه جوړي زکه اکثر خلک دا بر طرف کوله جوړي کته چرڅنګ یو پوښ وکنه خو هغه به د سینې کته د کته کلیواله الله ذکر کړی دی کنه نو چې لا برابر سشي پوښ وی اخو بیا ته په خپل باندې اندازه کوا که مثال ته ودا صادری دي نو د دې دا طرف کول ښکاری خو هغه طرف سره هغه د سینې دی هغه بدل لې پوښ وکنه دا سی باغه نه وجن الجنتین دانو او دا لاسکه چې میوه د جنت بادان نږدې وي ارچاته. مطلب دا دی چې قائما وجالسا ومستجی استغفر کته په ولاړې خوري که په ناشته خوري او که په ملاسته باندې خوري دې تو خو خاله. اوس کې سړی د شي چې هغه یې رضا اکبر باچا لاټي مې کنه ناس په کاټي مو سر به غټه پوښ نه ور پسې پاتسم او بس که په خپل راځي نو بچي زله کې تیریږي جو بس خپل لبدي رامن ډوای. ها په بیا یا لا ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف نو کله کله دا ټول نعمتونه خدا لان جمار مخلوق نه نو هم ګرانې وی فیهن قاصرات الطرف پدې کې با بندون کې د نظر وی خپل خاون باندې د وجه د کمال محبت نه یعنی مطلب د خپل خاون نه علاوه بل چاته نه ګوري دا سه بقا سرات الطرفی یادا د پدې کې بابندون کې د نظر وی د خاون پزان باندې دومره بخښته چې خاون به بل چاته نګوري یا پدې کې با کتکون کې د نظر وی منه کتکتب ګوري د وجه د کمال حیانا لم یتمسهن چې نه به رسیدل دیتا انسان قبلهم مخکې د دینا ولا جان او نه پیره چا بلی دلیم نه یو نګوره د جنت د خزم صفات چې الله کوي نو الله وي سبي پردې والا چا بلی دلی را لیدلی پیری بم نه لیدلی نو انسان خلا سکایو پوښبي فبأي آلاء ربکما تکذبان کانهن الیاقوت لکه چې دا یاقوتی لکه چې دا یاقوتی والمرجان او دارنګ چې کم دینو مرجان یاقوت دا هغه کانه د چې دا سوري کنه او مرجان سپی پوښبي نو دا سپینواله او سورواله برا جمع شوی پوښبي یادا د چې د خلکو طبيعتونه مختلف دي کنه د چا سم خوخي او د چا سم خوخي کنه نو بس هغه سی وی فبأي آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان اتم ندا بدلا د نیکی الا الاحسان مگر نیکی دا یوم ندا چې ندا بدلا د نیکی په عمل کې مگر نیکی د په ثواب کې یا ندا نیکی د اسلام مگر دارالسلام مگر دارالسلام چې هغه جنت ته یا ندا نیکی د لا اله الا الله الا الجنه مگر جنت ته مدارک وي هاو دارنګ چې کوم دینو ابن عباس سے وغیرہ فبأي آلاء ربکما تکذبان کم یو د نعمتونو دربنا درو جن غنی ود وډلو انسانانو پیریانو ومن دونهما جنتان دا اوس اته بشارتونه د بل قسم جنتیانو د پاره چې هغه عوام دي سوا د دینه باغن باغونه فبأي آلاء ربکما تکذبان مدهامتان تکتور بی د وجه د ډیر شینوالینا د سینه چې کنه تکتورونه وي تکتورونه خو مزه نه کوي او بعض ونه ډیر شنی نو دا غشینوالی د وجه نه تور ښکاری نو دا به تکتور بی د وجه د شینوالینا
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان دا دریم او په دې کې به چینی وي نضاختان پواره وهون کې یو معنا ده یا دا د خازن ولایل قطعان چې ختمی کی بنا نو دا نضاختان دا به پواره وي او ابن عباس ویو چې ينزهان بالخير والبرکت علی اهل الجنه په جنتیانو باندې به د خیر او د برکت بارانونه کوي راړی به یا ينزهان بالمسکی مشک انس رضی الله عنه وی دا غینه به د مشک خوشبوئی را رواني دا به د سی چینی ټیک دا او سو کوئی چنا سراج المنیر ينزهان بالفواکه والماء او ببم راوري او میوه بم راوري نو دا لا پکې بل خوان شه چې تکل دی رو سواد تلاشي او دی یخی چینی ته هندوانه ورولي کنه پوښوي نو هغه ځکه چې تراله نو د سی یخ شوی لکه چې دلته درې ورځې په پریچ کې کی صحیح ده څه دا کنه ها بس دا خپل ته مزيدي خیال دې کنه ها په دنیا جنت ده کنه ها چې دا وبوس کې نو کته رواني کنه واقعي سړی ته پته لګي چې هغه وب دې زه ته ورسېدلې پوښا هغه پاټک ته ورسېدل آی هاي فيهما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاکهة سلورم نعمت پدې کې به میوه وي ونخل او قجوري به وي ورمان او انار به یعنی ټول میوه به خدا دې پکې ذکر کړی زکه دا په دنیا کې مشهوري دي او دا په عربو کې اکثر سوي مشهوري وي د دې وجه نه دا دوه ذکر کړی او قران په محاوره د عربو باندې راغلی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو دربنا دروژن غنی ور دوړلو انسانانو پیریانو پیهن خیراتون پدې کې و چې کم دنو خيسته خیراتونه د غوخو مخو کنه دا بيو نه خیرات ته مراد دلته سدي زنانه دي او حسان من خيسته بي جواهر و حسان الوجوه مخونه به خيسته سکرین بخولي او سو کوئی چنا حسان من حسان السیر والصور صورتم خيستا اخلاقم خيستا اس کله خيسته خود اخلاقونه بدرنګي پوښوي یا کله اخلاقونه برابرۍ او نور د کار نه نو دای که به دا دوانه سیو هغه چې کم دینو راجمې فبأي آلاء ربكما تكذبان حور چې هغه به حوري مقصورات فی الخيام حور منا حوري بي د حیرانتیا نه ده چې د دې خایسته بسړې حیرانی او مقصورات بند ساتلې شوی به په خیام په خیمو کې نو دلته مې باندې وي پوښ وکنه پته ولګېدلا چې دې جنت ته بم غیرتی خلق سي بغیرته نزي خبره پوښ کنه او بغیرته او د یوس دغه ته وینو چې سبا چې کم دینو هغه په دغه کې ګرځي په کاټلان کې ګرځي د کور کې پروتي پوښ یا سبا چې کم دینو هغه لون خول په مینا بازار کې ګرځي او سیب کوری ا سیب له مو څه کپړې راو یا بنگړي مولو سره وړه خفان کوي اور ها شرنګ دي شرنګ بنگړي مولو سره وړه چې هغه مو چې سیم دي تور بنگړي چوری خلک کنه فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن چې نه به رسیدل دیتا دا وم نعمت شو مخکې انسان مخکې د دینونه پیره فبأي آلاء ربكما تكذبان اتم متقین تکیا لګون کی وی اعلی رفرفین فقالنون باندې خضرین شنه قالنون وی وعبقرین او تکیاګان وی حسان خيستا بسر سړی ته قالین لګیدلې دلته غریبانانی نو قالین نه کنه پوښوي دغه غزان له پوره لانجه د اکثری د بار نه خلک راوړي نو ته وای دای جوړي واخ هغه دغه کوي کابل مبل او هغه دغه د بلا زمونو دغه شې سره هغه غړولې خور کړی او اپ قرین حسان او تکیاګانې به خيستا فبأي آلاء ربكما تكذبان کم یو د نعمتونو درب نه دروژن غنی و دوړل انسانانو پیریانو تبارک اسمک دعوت صورت چې ګورې دې نعمتونو تبارسه او چې عقیده دې سيو توحید ګورې صحیح کنا برکت والا به یومنی تبارک اسم ربک برکت والا دې نوم درب دې
ذل جلالی چې خاوند د لویی دی ول اکرام او د عزت ته. امتیازات د سورۃ الرحمن یو سورۃ ممتاز په ذکر د انعامات د دنیا او د آخرت، د دنیا او د آخرت انعامات په کې ذکر کړل. دارنګي سورۃ ممتاز په ذکر د دغه آیات باندې چې په بیا یالای ربکما تکذبان بلکې نشته داسې 31 ځله ذکر کا. دریم سورۃ ممتاز دی په ذکر د اقسام د جنت باندې. څلورم سورۃ ممتاز دی په ذکر د میزان او داغه د احکام سره.